نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده. انا اعطیناک الکوثر د دې مکمل سورت وظیفه ده. د سورة الکوثر دا وظیفه صرف تاسو 3 ورځې وکئ او په دې 3 ورځو کې خپل مشکلات حل تلاش کړئ. په دې 3 ورځو کې خپل حاجتونه به خپل رب باندې ومنئ. ان شاء الله العزیز دومره پاورفل او دومره عجیبه وظیفه تاسو به پوره ژوند کې چرته نه لیدلی. دا وظیفه کو تاسو د کاروبار د پاره کوي، د کاروبار د پاره هم کولای شئ. دا وظیفه تاسو د محبت د پاره کوي، د محبت د پاره هم کولای شئ. دا وظیفه تاسو د رزق د سیوا کېدو د پاره کوي، نو ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو له رزق ډیر زیات درکړي. که دا وظیفه تاسو د ناممکن کار د پاره کوي، الله پاک به دغه ناممکن کار ستاسو لپاره ممکن کړي. که دا وظیفه تاسو د نوکرۍ لپاره کوي، که دا وظیفه تاسو د حاجت لپاره کوي، الله پاک به ستاسو حاجت پوره کړي او بهترین نوکري به درکړي تعالی. که تاسو کې څوک داسې وي چې دی په مشکلاتو کې دی، پریشانو کې دی، تکالیفو کې دی، دغه ټول مشکلات، تکالیف، پریشانی دا به الله پاک ختم کړي. یاد ساتئ محترمو، ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. په ژوند کې یوه پیره لازمي وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده، نو دا وظیفه د سورة الکوثر وظیفه ده. او سورة الکوثر مطلب انا اعطیناک الکوثر دا د قرآن مجید د ټولو سورتونو نه وړوکی سورت دی، ولیکن د برکاتو په اعتبار سره د ټولو نه اعلی، یا هر یو سورت په خپل زبانې په ټولو کې اعلی او په ټولو کې سبسه بهتر. نو هر یو صورت ځان نه ځان لا شان لري او ځان نه ځان لا حیثیت او حیثیت لري. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د سورة الکوثر، د دې محترمو ځان له شان دی چې څوک د هر قسمه مسلې لپاره وظیفه کې په دنیا کې څومره مسایل دي، څومره حاجتونه دي، څوک د څه لپاره وظیفه کې په زړه کې د هغه څیزو ساتي او دا وظیفه شروع کړي. د 3 ورځو عمل د محترمو 3 ورځو، صرف 3 ورځې تاسو د سورة الکوثر دا وظیفه وکئ. ان شاء الله العزیز هر مراد، هر حاجت، هر مشکل، هر څه الله پاک ختم کړي. که د نوکرۍ لپاره څوک کوي، بالکل کولی شي 3 ورځې دا وظیفه وکړي، الله پاک به له بهتر ځای کې نوکري ورکړي. که چېرته د مال او دولت لپاره څوک کوي، نو 3 ورځې د سورة الکوثر دا وظیفه وکړي. کو څوک د محبت لپاره کوي، محبوب او مجبور کوي په دې خبرو باندې. یاد ساتئ محترمو چې د هغې لپاره 3 ورځې عمل دی، صرف 3 ورځې سورة الکوثر ووایئ، محبوب به ستاسو قدمونو کې. یاد ساتئ محترمو، دا وظیفه د غلطو مقاصدو لپاره استعمال نه کوي، د نیکو مقاصدو لپاره استعمال کوي او د هغې اجازه تاسو ټولو ته شته دی. دغه رنګه محترمو، که څوک داسې وي چې هغه ته نوکري نه میلاویږي، دیاړي نه میلاویږي او تنګ دست دی، لاس یې دا دومره تنګ شوي دي چې پیسې پکې سره شته نه، بېروزګاره دی. د بېروزګارۍ دپاره هم ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. دې وظیفې چې کومو پرهیزونه دي، هغه دا دی چې موږ به ګنده څیز نه خورو. ګنده څیز مطلب هغه څیز موږ خورو چې کوم څیز د حلالي، حرام به نه خورو. دویم خبر دا چې بدبویه څیز به نه استعمالو، اوږه شوله، پیاز شو، دغه رنګې بعض اوقات هلکه مولی وخوري، د خولې نه بین هیجي، نو دغه څیز دا به نه خورو. دغه رنګې په دغه 3 ورځو کې به خپلې بیبي سره نزدېکت دا به نه کوو، ځکه چې دغه ټایم کې سړی به یو قسم له بېاودسه کېږي. نو دا وظیفه دومره حیثیت لري چې بېاودسي بیخي نه مني، بیخي نه مني بېاودسي. نو کوشش به دا کوو چې دا وظیفه موږ 3 ورځې کوو، نو 3 ورځې مکمل په
ځان به پاک ساتو دغه رنګې د نسوارو نه سګرټو نه چرسو نه پیمو نه د دې نه بالکل مکمل سوشل بایکاټ به وکړو دا 3 ورځې خو یاد ساتئ محترمو چې نسوار او دغه سګرټ او چرس افیم دا خو اسم مردار دي حرام دي نه نو پکار چې دا حل کوو کې ځکه دې نه دې په ځای باندې سړی دا نه میوه ولې نه لي دغه ګن نه خوله کې اچوي یا دغه سګرټ څکي نسوار چرس او څه بل څه نو دغه اسم حرام دی او بیا خو په 3 ورځو کې بیا مکمل محترمو دا پکار نه لري چې څوک دا وکړي دغه رنګ محترمو دې سره سره د مونځ اهتمام وکړي د قرآن مجید تلاوت اهتمام وکړي او دغه رنګ د نوافل اهتمام وکړي او ځان به د ګناه نه مکمل ساتي دا 3 ورځې ځان به مکمل د ګناه نه ساتي نو چې کله ځان محترمو د ګناه نه مکمل اوساتو دا وظیفه خپل اثر ښیي داسې اثر به داسې چې تاسو به ژوند کې هم داسې پاورفل او دومره اعلی عظیم شان وظیفه نه کتلی چرته د وظیفې ترتیب د هغې طریقه کار دا به کله کوو څه په ورځ به کوو پوره ترتیب تاسو ته وایم یاد ساتئ محترمو چې وظیفه داسې ده چې دې لپاره څه قید نشته دی بس 3 ورځې دي هر 3 ورځې راګیره که پرله پسې او دا وظیفه پکې وکړه چې پکه مو نن نه شروع کې نن نه شروع کړه سبا نه شروع کې سبا نه شروع کړه بل سبا نه شروع کې بل سبا نه شروع کړه مطلب دا کنه چې 3 ورځې مسلسل دا وظیفه وکړه تا نه 3 ورځې لازمي دا غواړي همون بسکو تاسو په 3 ورځو کې سورۃ الکوثر دا غو تلاوت کوي یاد ساتئ محترمو چې د سورۃ الکوثر د تلاوت به تاسو 2754 پیری دا به تاسو کوي 2754 پیری 2950 پیری تاسو به سورۃ الکوثر په یو ورځ وایي چې کلمې ویلي دا غره په 2 ورځ باندې بیا تاسو رسار نواله ماهام پورې ماسوتنه پورې 2754 پیری بیا تاسو شروع کوي سورۃ الکوثر 2 ورځې شولې بیا په 3 ورځ باندې تاسو سورۃ الکوثر دا شروع کوي 2754 نو په لومړۍ ورځ باندې دغه مقدار باندې په 2 باندې په 3 باندې دا تاسو ویلي بیا په 3 ورځ باندې اخره کې ماسوتن نه بعد با یو سایت ټکینې ځان لکینې ما هم نه بعد ځان لکینې الله پاک حمد و ثنا به وی لکه صفات بوله بیان کې دغه رنګ بیا درود شریف وی بیا ول هغه نه بعد دعا وکي چې ارمان دې پزړی محبت وی دا رنګي رزق وی کاروبار وی نوکری وی حاجت وی مشکل وی چې سم وی سم اسلم وی راشه کینا او الله پاک نه غواړه خو ته وجاړه دربه کې ان شاء الله لکه 3 ورځې تاسو په تکلیف باندې تیر کړلې ګناه نه پرې هودل منځونو اهتمام دیو کو دا رنګي نسوار او سبل سره پرې هودل نو بیا الله پاک هم ګور چې باندې دومره کې نزول ولسانه کوما ان شاء الله الله پاک بستا ارس محترم دا قبلی او سوالات سوالونه به ضرور الله پاک محترم دا قبلی چې کله 3 ورځې برابر شولې ان شاء الله ستاسو حاجت مکمل لا پوره شي دا ناممکن ده چې دا اونشي ځکه چې دومره پاورفل وظیفه هم بکی کو بیا هم تانه سست شي بیا سم مسله وي او دا وظیفه کامل ول غواړي بیا روزانه 121 پیری یوصل او یوش پیری تاسو به سورۃ الکوثر بیا روزانه وایي یا روزانه به وایي چې هغه سری ختمي گینو ان شاء الله العزیز دا وظیفه کوي د دې اثر ویني دعاګانې براته کوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته